ولا سوا دوا او یایم نمبر حدیث ته ورپسې عمددي مضمون وعنها اغم د مور بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت ته قالت مور بی فرمائی ما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام برو جوا او کو جبوا د یول سرکات نبی زیات منځ نکولو پشپا کی یصلی 4 صلور رکعات بكل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن تپوس مکوا دغه صلور رکعات د خایس او د غدوالی بارک ثم يصلي 4 بیا به صلور رکعاتو کن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن داغه د خایس او د غدوالی بارک تپوس مکوا نبی علیہ السلام بچ سمره وخت په قیام اخستو مدک عمره وخت به پرکو مخستو او سمره به چې قیام وګدو د عمره به سجده وګدا ونو تاسو اندازه لګوي بیا او خپل مخ کې ویلي دي چې د نبی علیہ السلام په ولاړه د خپې پړق پړق چاودي او بلکې ویلي دي چې خپل مبارک به او پړ سي دي پړ صوب په کران نو د دې د خایست او د غدوالی بارک تپوس مکوا ثم يصلي 3 نو بیا به دا سلور چوش اوش و 8 رکعات تهجد نو بیا به 3 رکعات وتر کول سو رکعات 3 رکعات وتر به کول فقلت یا رسول الله وی ما ورته عرض کو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم اتنام قبل ان توتر د وتر کولو نه مخکې تاسو د کېږئ جی وتر املانی کړي او تاسو د شي فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایل یا عائشہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا ان عینی تنامانی زما سترګې خو ودیوی بظاهر ولا ینام قلبی زما زړه نو دکیږي او دا د ټولو پیغمبرانو خصوصیت ته هر پیغمبر چې ودشي کنا د آرام ضرورت خور چاته شته خو د پیغمبر سترګې ودیوی صرف سترګې آرام کوي زړه نو دکیږي زړه نه غافل کیږي او مونږ او تاسو زمونږ او تاسو خانو کو نو یختمو دی بیا زله خو پرېدا داغه وجه دای چې پیغمبرانو له وحی راځي او په خوب کې مور له وحی راځي نو کله دې زړه غافل او بر نه وحی را روانه نو وحی بزای نشي کینه دین بزای نشي الله دین ضایع کېدو لنور عمدا وجه دا چې د پیغمبرانو په خوب سره او دس نه ماتيږي او د امتیانو په خوب سره او دس ماتيږي متفق علیه دا متفق علیه حدیث